یو سړی ښځه کړې وه شیخ الحدیثه نه هیر نشي او دیم طالب مولا چې واده وکړو ښځه یې راوسته بس هغه بړستن باندې ناسته وه ورته ویې ښځې سهار وختي دی لږ چای نه کې ویلې کتاب راواله کوم کتاب کې راغلي چې ښځه به چای کوي هغه وی دا څه مصیبت نو چای هم ده وکړو ورته وی دا ځای نه جارو کوي کتاب دیکھاو کوم کتاب کې راغلي ستا کور دی زه پکې اوسېږم نو خو ته به یې صفا کې که نه بس سړي وروره بس پټکی والې و غټو بل لګیا و زه یې جارو کوم سوچ کو چې څه په مصیبت وړی ویل دا کالی مې خیرن دي ویل دا خو لږ ووینځه ویل کتاب وښایه ځان له یې وینځه یو مولوي صاحب سره یې مشوره وکړه ورته وی تا چې واده کو شرط وی شرط دا راته وی چې زما ستا هر کار به د کتاب سره موافق کوم شی چې کتاب کې وي هغه زه به منم او چې کتاب کې نه وي به نه منم او ویلې اوس نه چای پخوي نه ډوډۍ پخوي نه کور ځای جارو کوي نه کالي وینځي وی کتاب وښایه ورته وی داسې کار به وکړې چې ورته وبوې چې زه به دویمه ښځه وکړم د کار دپاره او ته خو هسې کتاب والا یې او دا خو کتاب کې راغلي دي که نه چې دویمه ښځه روا ده بس په خپله به سمه شي چې راغی زما ستا مسله خو د کتاب ده وایي زه به بله ښځه وکړم وایي خیال کوه ویلې کتاب کې راغلي دي ورته ویې سړیه چای به پخوم او ډوډۍ یم او بله ښځه ونه کړي بس په دې وواله که کار خراب نو واله که چې دا ټول عمر سبق ویلی که ته پخولی شي ډوډۍ او کالی نو د دې ښځې څه مقصد داسې تعلیم دی په بلا ولګي چې مې پردی بوجۍ ته ملا ولګي د دې بیا پیدا ما ته وښایه څه پیدا لپاره